الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر فعرف ثم قال الله اكبر وحدثت خيبر انا اذا نزلنا بساعه قوم فساء صباح منذرين فخرجوا يسمعون في السكاك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله وفقد ذريه وكان في السبع سفيه فصارت الى دهيه الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في الناس ركعه فقال عبد الكريم بن صهيب لثابت يا ابا محمد انت كنت لانس ما اتنا فهلك ثابت لا صوت ذكر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرمائی حضرت انس گورا راوی ته بیلک سوچ کے راوی د دې حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے د حضور پاک خادم چې په دې سفر کې د حضور پاک مبارک سره نو هغه وی صلی النبی صلی الله علیه وسلم الصبح قریبا من خیبر بغلس. غلس وقتی ته وای نو وقتی په تیاره کې پیغمبر مبارک دا منځ وکړه ولې ځکه حمله اراده ده. نور د سبا د مانزه پورا تفصیل بنازی چې وقت مختار غلس ته او کې اسوار دی تبراشي. ثم قال الله اکبر خربت خیبر ای اهل خیبر. روان شو ولې ذا سبب مسجونین قیدیان شي سبب پکې مړه شي او تسلط به ختم شي. ان اذا نزلنا چې موږ نازل شو میدان دی او قوم ته یعنی قوم خو څه کې میدان ته نو ساء بیا خرابي جند منذرین. منذر هغه چاته وي چې یارونی او صباح نه جون مراد دی چونکه حمله د سبا وخت کې کېږي او د جون شوروم دروازه سبا نه کېږي ځکه سبا سره تخصیص وکړو. فخرجوا دی روت الیسعون منډې والی فی السکه کې په کوڅو کې. فقتل النبي صلی المقاتل ټول نه بعضې مقاتلین چا چې جنګ کوه هغه مردار کړ وسبا ذریه او بعضې ذریت قیدیان کا. د دې تفصیل به درته وایم دا داسې شوې ده یو قلا به فتح کېدله جنګ به کېده نو بعضې قلاګانو صلح کړي دي نو هغې نه بیا قیدیان نه دی غشتې. بعضې قلاګانو سره جنګ شوی دی نو د هغوی وینځې غنیمت شو د هغوی لوڼه خویندې. وکانه فی السبع په دې قیدیانو کې صفیه وه. دا صفیه څوک وه؟ دا د حیی ابن اخطب لور وه. د هغه تاریخ مې درته ویلی و. حیی هغه چې هغه تللی او د احد د جنګ دپاره د مکې کافران را پاسولي. حیی هغه چې تللی و مکې ته او د غزوې خندق دپاره د حضور پاک په مقابله کې غطفانیان او اهل مکه یو ځای کړ. او دا حیی ما تاسو ته ویب د بنو قریظه کې بیا گیر شو مردار شوی. دا د هغه لور وه د لوی سردار. او یو بل غټ سردار و کنانه ابن الربیع په هغه واده وه او د واده یو څو ورځې شوې وې تازه ناوې وه. رور یې د یو قوم سردار د پلار په ځای نو رور هم د یو قوم سردار و پلار هم سابقه سردار او خاوند هم سردار دا په قیدیانو کې ونیولی شو. نو فسوارت الی دحیته دا راوګرځېد د دحیته. دحیه کلبي بنو کلب قبیلې سره تعلق لري. دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی وی د الله رسوله ما له یو وینځه پکې راکړه. پیغمبر مبارک ته خو د خمس نه اختیاري نو یې ورشه ځان له پکې خوښه کړه. نو ده دا صفیه خوښه کړه. نو چې یې خوښه کړه نو صحابه رالل رسول الله مبارک ته ووی الله رسوله صفیه د سردار لور ده او د سردار ښځه ده او د بنو قریظه او سرداره ده دلته اوسېږي. نو تا دحیه له ورکړه خو خفه ده او وایي چې مناسب دا وه د ما پلار دی نه مخکې مړ دی رور مې مړ شو خاوند مې مړ شو نو چې ما ستاسو سردار د سردار ښځه یم او د سردار لور یم چې ستاسو سردار مې ځان ته قبضه کړي ما عام سړي له ولې ورکوئ. نو حضور پاک دا خیال وکړه چې هسې نه څوک د دحیه سره خپل بغض او هغه حسد لري. وی ورشه یې واسکېوت دحیه هم راوغوښته او دا جنۍ هم وغوښته. نو وینځو ته کتل خو جایز یې منه نه. نو حضور پاک د جنۍ ته وکتل دې دپاره نه چې ګورم چې ښکلې ده او که نه خو د مخکې نه ورته هر څه معلوم دې دپاره چې ګورم
چې دا صحابه رښتیا وایي دا مخ د آثارو د بنده پته لګي او کنه دحیه سره خوشحاله ده دا صحابه سه هغه سره حسد ساتي دا مرګري نو چې وې قتل نو غمجن او دړمنه نو دحیه ته وې داسې وکړه چې دا پرېږده وه وینځه کې ځان له بله خواښه کړه وی خدا الله رسوله نو ثم سوارت الى النبي صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک ورسره څه احسان وکړ په حیث د عمومت یې ونه ساتله ازاد یې کړه نو نکاح ورسره ګوره څونه لوی اعزاز یې وله ورکړ که په حیث د عمومت یې ساتله بیا ورته ام المؤمنین نشو ویلی بیا به یو امه وه نو چې ازاد یې کړه یو خو حره شوه چې دا دې ته عزت میلو شي د بنو قریظه د سردار لور ده او ودړدېدله نو چې لږ یو پوټې درد یې ختم شي او بیا په خپله په نکاح کې واغېسته من حیث العمومت یې ونه ساتله نو فجعل عتقها نو مهر یې څه شو نو جعله ضمیر راجع د انس ته دا د انس قول دی د پیغمبر مبارک نه دی نو مقرر که حضور پاک عتق د هغې مهر د هغې چې ازاد یې کړه د عتاق یې مهر شو دې کې خبره درته کوم خو لږ غوندې مخکې ځو دا صفیه د دې په دې مخ داسې رکوټې غوندې سور داغ نو دې نه چا تپوس وکړه دا پیدایشي دی وی نه وی دا د واده په شپه ما خوب ولید چې یو سپومې د مدینې نه راوچته شوه او د اسمان دینې مې ته ورسېده او هغه سپومې زما غېږ کې را پرېوته نو زما خاوند کنانه ابن الربیع د خوبونو ماهرو او د نجوم علم هم ورسره نو ما دا خوب هغه ته وایي چې داسې خوب مې ولید نو هغه لاس اوچت کړ دی په دې مخ دومره سخته ووالم چې دا ما مخکې چاپه پیدا کړه او ما ته یې وایي چې ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه ګوره خوب نه دا معلومه شوه چې دا به د حضور پاک زوجیت لري اوس دلته راشه او نبی علیہ السلام بیا ډېر خیال سات یو ځل د حضرت حفصې او د دې جګړه راله نو حفصه خو د پلار لور وه د عمر تیزه وه نو دې ته یې وی ته یهودیه یعنې قوم دی د یهودیانو درجه کافر نو دا راله جړلې نو حضور پاک وی ولې جاړې وی حفصې راته دا ویلي دي نو حضور پاک حفصې ته غوسه وکړه اتق الله یا حفصه حفصې د خدای نه ویریږه او بیا دې ته وی په تا څه فخر کوي چې تا ته وی یهودیه نو ته ورته ووایه چې د ما پلار چې و نو هغه هارون و موسی و د هغه د خاندان او تره مې هارون و پلار مې موسی و تره مې څو هارون و نو تو ښایه که نه حفصې ستا په نیکونو کې کوم پیغمبر تېر شوی په ترونو کې کوم تېر شوی دی په څه وجه دا په تا فخر کوي نو حضور پاک به پرې خفه کېده دا د قد نه لږه وړه وه نو یو ځل عایشې صدیقې ورته داسې کړه انها لاس یې ورته وړقه کانت قصیره نو رسول الله مبارک پرې غصه شو ورته یې وی عایشې داسې خبره دې وکړه که دا په دې نهرونو کې ور واچوې که نه دا چې څومره خوږې اوبه دي لمودجت د ټولو خوند به برباد شي داسې به نه کې بهر کیف اوس دلته بله خبره راله چې اعتاق یې ولا مهر جوړ کړ آیا اعتاق مهر څه کېږي او که نه نو په نزد د امام احمد ابن حنبل اعتاق مهر څه کېږي که یو انسان یو ښځې ته ووایي یو وینځې ته چې زه دې ازادوم دا اعتاق ستا مهر شو به دې په نکاح والم ولې ځکه چې مهر کې مال ورکوي نو مال هم یو فایده بل ته رسول دی او اعتاق هم بل ته فایده رسول دی که دا وینځې ازاده کړې نه و خرڅولی نو مثلا دی 15,000 روپۍ کولې نو گویا کې دا ته شوه چې دی وینځې ته هغه 15,000 په جیب کې ور واچولې چې د مفتو کې مې ازاده کړې لیکن ائمه ثلاثه چې څومره دي امام ابو حنیفه او شافعي او مالک هغوی وی اعتاق مهر نه څه کېږي ولې الله قرآن شریف کې وایي ان تبتغوا باموالکم او اعتاق خو ازاله د مال او د ملک ده مال خو نه دی دې سره خو د مال زایل که خرڅولی نه شي او ملک دې زایل که نو اعتاق ازالة الملک ده ازالة المال او قرآن وی ان تبتغوا باموالکم
وإن آتيتموهن وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه که په ډیرو مال دی ورکړي ماخله معلومیږي د دې نه عبارت النص خدا چې ډیر مال دی ورکړي ښځې له نو البته نه لیکن اشارت النص سره څه معلومه شوه چې په مهر کې به مال ورکړي ډیر هم ورکولی شي او ما سره نور دلایل ډیر دي هغه دا دي چې لا مهره دا به خپل باب کې تفصیل لازم دلته اجمال وي ترمذی کې به هم راځي کتاب النکاح کې او په بخاري کې دواړو کې به انشاءالله راځي دلته اجمال کوم لا مهر القل من 10 دراهم نو اتاق خو مال نه دی نو دلته وی جعل عتقها صداقها نو بعض علماء څه تاویلات کوي خو زر تخکل خبره کوم ښه ورګه دا حدیث خلاصوم نو جواب باندې به اوس په خپله پیښې وقال عبدالعزیز بن صهیب عبدالعزیز ابن صهیب مونږ وی دا د چا د ثابت په ځای دی د چا په ځای صهیب څه وی د اوې ثابت ته د ثابت بناني ته وی یا ابا محمد انت قلت لانس تا انس ته ویلو چې ما اصدقها څه مهر یې ورکړه أي شيء ما بمعنى ده أي شيء ده فحرك ثابت رأسه تصديقا له وإذا تپوست ما وکړه د انس ته نو انس وی جعل عتقها صداقها اوس مولانا صاحب دا د انس خپل سوچ دی څه دی سوچ پیغمبر اعتاق په صداق نه دی ورکړی انس سرنا د نکاح په وخت کې ونه نو چې انس خادم دی خو د نکاح وخت کې ونه نو څه پته ورته لګي چې مهر کې څه ورکړی او ما سره په دې کې مولانا صاحب حدیث موجود دی چې واصدقها رزینتا اصدقها رزینه یو وینځه و د حضور پاک رزینه نوم هغه ورته په مهر کې ورکړی ده ما سره دا خو د خپل زعم دی دلیل یې څه دی ودرېږه چې دلیل یې تر بخاري نه راواړوه یو پاڼه راواړوه هغه حدیث بیا نه ویم اوس یې ویم ښه یو پاڼه راواړوه د سعید ابن ابي مریم روایت ته پیدا مکو شابه پورا یو پاڼه 2 صفحې پس د سعید ابن ابي مریم روایت پیدا که اوس ورته غوږ کېده حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا ما سر بلک تعاون کوي توجه بساته دا حديث بیا د چانه منقول لوای انسنا يقول سوي وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال دا په واپسې کې حضور پاک د خیبر او د مدینه منورې مینس کې دریش په یو ځای کې دمه وکړه دا غصد الصحابه مقام ولی یبنا علیه واده کې د پیغمبر د صفیه سره بنا واده ته وایي اصل کې چې واده وشي نو ښځې له نوې خیمه جوړه کړي نو عرب وبوي بنا علیها الخیمه خیمه په د پاسه جوړه کړه نو بس د واده نه تعبیر په بنا کېږي واده کې د په حضور پاک د صفیه سره نو انس سوی فدعوت المسلمین الى ولیمته وما مسلمانان ولیمه لرو برل وما كان فيها نو په دې ولیمه کې من خبز غوښه او نه ډوډۍ وما كان فيها نو په دې کې الا امرا مگر حکم وکړه حضور پاک بلال ته بالانطاع په درستخانونو د سرمنې درستخانونو نتع د سرمنې درستخان ته وایي په بوسیته دا خواره شو یو خو نو خلک ګڼ دي که نه نو فالقا نو وغورځول حضور پاک سری دارونه خراب شو نو فالقا ما ته بس متوجه شي پرې دا باغوي کوي فالقا نو وغورځول علیه السلام په دې درستخانونو پیغمبر مبارک پرې نه دي غورځولې عامر ته نسبت شوی دی تمر کجوري والاقط قرط او سمن غوړي دی پې غورځول نو دې کې نشته بل ځای کې راځي چې حیث یې ته جوړ کړو څه یې جوړ کړل حیث د دې د مجموعې نه دې سره څه عمل وکړي کجور او قرط او غوړو سره اوړم پکې واچوي اوړه نو بیا د هغې نه یو الوا جوړه کړي هغې ته حیث وایي نو که ته وایي چې په صفیې باندې حیث ورکړی دی نو د یو مطلب شو فقال انس ويسخا دا چا مقوله ده وایا د انس
یعنی انس وی چې غوښه او ډوډۍ نه وه ولیمه کې. انس وی حیث یې جوړ کړی و. انس وی د څرمنې په دسترخوانونو یې جوړ کړی و. انس وی مې خلک ولیمې له بللي و. انس وی ولیمې ورکړې وه. نو فقال المسلمون، انس وی مسلمانانو وی صحابه احدى امهات المؤمنین او ما ملکت یمینه. هل هي احدى سره هل مقدر که یا حمزه استفهام، آیا دا یو د ام المؤمنین نه ده او که دا ما ملکت یمینه نه ده؟ څه مطلب؟ چې حضور پاک په حیث د عمومت د وینځې ساتي او دی پې صدقه ورکړه، او که پیغمبر په حیث د ام المؤمنین ساتي. که په حیث د وینځې شي خو اعتاق ته ضرورت نشته او نکاح ته هم ضرورت نشته، او که په حیث د ام المؤمنین شو بیا به سي معتقه به یي، نکاح به شوې وي، پته نشته. نو قالو دی یو بل ته څه وایي دا مسلمانان، ان حجبها که پردی ورته وکړه، په څاروي د پاسه څادر ترې راته وکړه، نو دا به احدى امهات المؤمنین، بیا به یې حره کړي، بیا به یې وله مهر هم مقرر کړي، او بیا به دا ازاده شوې وی. ام المؤمنین بیا هغه پرده کوي. او فإن لم يحجبها که حجاب یې تته ونه کړه، دا به ما ملکت یمینه نه وی، ځکه وینځو نه به حجاب نه. نو فلما ارتحله چې پیغمبر مبارک سفر شروع که مدینې ته روانېږي، نو وطأ ځای ولا برابر که سفیله خلفه د ځان نه شاته. وطأ پیمال کولو ته وایي. دلته چې ځای مراد دی ځکه په هغه بنده پیمال کوي، کیني پکې یو ځای ولا برابر که. ومد الحجابه او پردې راته وکړه. پته ولګېده چې څه شی شو او څه ازاده ده، نکاح شوې ده ام المؤمنین. اوس راشه زما دلیل له، که چرته د انس په مخ کې نکاح شوی و اعتاق مهر و، نو چې صحابه و مسلمانانو اختلاف وکړه ده به ویلي و که نه چې صاحب نکاح زما مخ کې شوې ده ام المؤمنین ده، صاحب اختلاف مه لرئ، دا منکوحه ده ام المؤمنین ده او مهر یې ماته معلوم دی چې څه شی دی لکه چې هغه اعتاق دی. نو دا د صحابه اختلاف لري، او بیا په دې ختموي چې ګورو پرده ورته کوي که نه، که کوي ام المؤمنین به یي که نه کوي دا به ام ملکت بی. او انس پی خاموش دی، نو پته لګیږي چې ده سره علم نو کړ. یا خدای پوهېږي که ده سره علم و د هغوی اختلاف ولې نه ختموي، بیا د پردې انتظار ولې کوي، بیا به د ویلو چې نکاح ما مخکې شوې ده، اعتاق یې په مهر کې ام المؤمنین ده، خبره خلاصه، زه موجود یم په نکاح کې. نو پته ولګېده چې انس د نکاح وخت کې نه دی موجود، ته دا پته نشته چې دا ام المؤمنین په حیث ته روانېږي اوس مدینې ته، او که دا په حیث ده عمومت ته. نو که دا وختي وي چې اعتقها او صداقې مهر کې ورکه، نو دا د خپل ګمان دی، د څه دی ګمان. ده دا سوچ وکړه چې دا خو پردی ورته وکړه نو ام المؤمنین ده، هغې نه اندازه واخیسته چې پردی ورته وکړه نو معتقد او امیر المؤمنین ده، او د دې نه اندازه واخیسته چې مهر خو به نو بس یاره بس دا اعتاق مهر شو که نه. نو دا زعم د چا دی مولانا؟ د انس دی، د هغې پردې نه اندازه اخیستې ده. دې کې نه د پیغمبر قول شته، نه پکې نص شته، نه پکې دلالت النص شته، نه پکې اشارت النص شته، نه پکې د صحابي قول شته. نو دا زه د هغې نصوصو مقابله کې څنګه حجت وګرځو؟ یاده دې شوه؟ او نور تفصیل سره دلایلو به دونه دلته کافي و چې ستا سبق ورباندې حل شي. دا به انشاءالله العزیز په ترمذي او په بخاري کې په کتاب النکاح کې راځي. زه اوس ورپسې شه انشاءالله. دا خپل نفس ولا په مهر کې ورکا، فاعتقها آزاد کړه. بس د مناسبت د باب واضحه شو، د انس قول دی. جواب درته مو کوم، هغه د انس قول دی. شبه خدا وګد حدیث دی نو ماته پرېږده. ملاقي شو هو علیه السلام و مشرکان. مشرکان څوک دي؟ یهودیان دي که ولی عزیر بن عبدالله وی. دا ملاقي شو په خیبر کې. نو فقتتلو یو بل سره جنګ وکړو. فلما مال چې مایل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الی عسکري، خپل عسکر ته، ومال الاخرون الی عسکرهم. دا به کله دمه شو، ګرمي به شوه یا شپه به شوه، نو جنګ به عارضي ته وربند شو. آخرون اهل خیبر. او په اصحابو د نظام کې یو سړی و، د ده نوم قزمان و. څه نوم یې؟ قاف زا میم الف نوم. او زفری، بنو زفر قبیله سره تعلق داره، قزمان زفری.
یو سړی لا یدعو لهم شاذة ولا فاذة نه پرېښود لهم د دې کافرو دپاره نفسا شاذة ولا نفسا فاذة صفت د نفس یې وکړه نفس و مذکر مؤنث دواړو بیا اطلاق کېږي شاذ پېژنې شاذ د ډلې نه جدا او فاز مستقل تنها ده دا کمال اغشتی و دی سړي دی قزمان چې کوم به ځان لو که نه ځان له څه مستقل به د جنګ نه ځان لو یا به د سارو څوکۍ ته ناست یا د ښځو څوکۍ ته یا بل څه ته دی به دغې خلکو پسې ګرځېده یو یو به یې وجه او یا به څوک د ډلې نه جدا شو بعضې وخت بنده ستړي شي ځان له شي یو طرف ته ځان په جنګ کې دمه کوي دی به هغه پسې لګېده و به یې مرداره لا یدعو نه به پرېښودله هم د دې کافرانو دپاره شاذتن څه مې مقدر که نسمتن یا نفسا شاذتن شاذ معنا پوه شوې که نه د ډلې نه چې جدا شوي یا دمه کوي یو دس ماتوي یا بل کار کوي او فاذتن مستقل تنها الا مگر اتباع دی بر دی نفس تابع شو یضرب حکایت د حال ماضیه دی وهبه دا نفس په تور خپله فقال یو سړي ووی وفي روایت فقالوا صحابه ووی ما اجزأ فیدون رسول مونږ ته نن ورځ احد یو کس کما اجزأ فلان لکه فلان کې چې پیدا و رسوله اصل کې اجزا کفایت ته وایي کافي کېدن لن تجزئ نه کافي کېږي نو دلته چې بنده چاته فایده ورسېدي د هغوی د ټولو طرف نه کافي شو که نه چې څوک چاته دومره فایده ورسوي چې بلا مړي ورته وکړي نو دی کافي شو د هغوی دپاره نو ځکه یې مونږ معنا لازمي فایده کوو فایده ونه رسوله مونږ ته نن ورځ یو کس کما اجزأ فلان چې قزمان دی نو چې حضور پاک ورته مخامخ شو نو فقال رسول اما خبردار انه من اهل النار دا د اهل النار نه دی یا خدا چې دا منافق دی د مال دپاره جنګېږي د غنیمت دپاره جنګېږي نو مستقل دوزخي دی او یا دا چې نه سړی خو مسلمان دی او که ته اطلاق د اصحابو پې ولې وشو نو ظاهري مرګرو کې داخل دی هغه صحابه مصطلح والا نه شو مرګري شو ظاهري مرګرو کې داخل دی او یا دا چې سړی مسلمان دی خدا دا چې دغې وخت سره خودکشي خپله وکړه دا لوی جرم یې وکړ ځکه من اهل النار وی وړومبۍ خبره راجحه ده چې دا منافق و نو څه وی یوسف فقال رجل من القوم یو سړي د قوم نه و ناکې ته وي اقسم ابن ابلجوم خزاعي او بعضې وي حضرت عمر و انا صاحبه صاحب په معنه د مصاحب دی زه یې ملګری کېږم اورېږه معلومات کوم سړی زبردست مجاهد دی او حضور پاک اهل النار ورته وی قال راوي وی فخرج اوت دا دریم ستاسو کس دا اقسم یا عمر د سره کلما چې کله به قزمان ادرید ابه مو سره ودرید چې هغه به منډه کړې ده به مو سره منډه کړې معلومات یې کوي نو قال راوي فجرح الرجل دا قزمان زخمی شو جرحا شدیدا په سخت زخم فاستعجل الموت په تلوار یې ځان له مرګ وغوښت چې زر رانه سوځي نو کېښود توره خپله په ځمکه هغه موټې د تورې چې لاس کې نیسي وذبابه وسوکه بین ثدیه د دواړو تو په منځ کې ثم تحامل على سیفه ځان یې په توره ورغورځاو فقتل نفسه اوس په بل ځای کې راشي چې غش یې راووې ځان یې پې ذبحه کو نو دواړه یې کړي دي لا اول یې غش راووې چې ځان پې ذبحه کړي نو په هغې کارو نه شو نو بیا په توره ځان ورغورځاو تورې سوکه یې دې سینې ته کېښوده نو فخرج الرجل نو روت هغه سړی چې کوم ورپسې وي معلومات یې اخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال اشهد انک رسول الله قال وما ذاک قال ته د خدای رسول او دا د یو پیشنګویي ورکړه دا پیشنګویی د پیغمبر معجزات دي ښه کم خارق للعاده چې د پیغمبر نه صادر شي هغې ته څه ویلې کېږي معجزه او دا یو پیشنګویي نه ده دا په سلګونو پیشنګویی رسول الله مبارک ورکړي وما ذاک قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك چې دی خو لوی مجاهد دی دا په درنه لګېده فقلت انا له ستاسو دپاره ملاقي کېږم د سره انا لکم به انا اتبعه لکم ستاسو د وجې نه به د دې سړي فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت وضع نست سيفه في الارض موټی او ذباب هغه سوکه بین ثدیه ثم تحامل ځان عليه پې وغورځاو فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ظاهر کې غسړی د جنت عمل کوي حالانکه هو من اهل النار دا الله په علم کې دا منافقي دا الله علم کې داوی چې دی په آخر کې مرتد کېږي
که دا سړی مستحل ده که دی مسلمان هم او د خپل نفس مستحل شو د قتل د نفس شو لکه مستحل نو مستحل د حرام لعینه سوی کافر وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس او دی د اخر د اهل جنت نه فی علم الله ولی الله ته پته چې اخر وخت کې به دی مسلمانېږي او کلمه د ایمان به وایي زه اوس ورپسې شه شهیدنا خیبر سوال کوا چې ابو هریره و خیبر کې نو دا خو چې خیبر فتح شو نه دی راغی ما سوبې ما راته مخکې ویلي چې ما مثال در کړو مې بعضې وخت کې ستاسو یو طالب به په یو سبق کې نی بیمار به یا زیر شوی به نی یا د نو داخله به یې لږ لیټ اخیستي بعضې رؤوس به ترې تلي لیکن سبا چې دی وی دی به څه وایي موږ ته خپل استاد دا خبره کړې ده حالانکې د ما نه ده اورېدلې د بل ملګري نه اورېدله دی خو غیر حاضر دا یو مثال شو نو ابو هریره په خپله په خیبر کې نو خو نورو ملګرو نه یې واورېدله زه وایي شهدنا فقال رسول لرجل یو سړي په حق هغه ته مخامخ نه وی فی حق رجل ممن معه چې وسره او دعوه د اسلام یې کوله ګوره د حدیث ظاهر ماری سړی منافق و ځکه یدعي دعوه راله و اسلام راغی ایمان رانغی وی هذا من اهل النار ورپسې شاف حضره دواړه ویلی شي القتالو قتال حاضر شو یا حضره دا سړی حاضر شو قتال ته ها قریب و چې د بعضې خلکو شک پیدا شوی وي هلکه شک څنګه د پیغمبر قول کې شک پیدا کیږي نه دلته یرتابو نه هغه شک کې مصطلحه نه مراده زه به معنا وکم چې د خلکو په زړونو کې وسوسه پیدا شوي هلکه دا خو مجاهد د حضور پاک دا خبره کوي ورېږه دا دې څه مطلب فوجد الرجل الم الجراحه نو قصد یو که په لاس بل کنانې بټوې د غشو ته نو فاخر منها غشي ترې وویستل فنبح بها نفسه مې تطبیق درته وکړه بعضې حضرات وی هغه جدا واقعه دی خیبر کې دا جدا واقعه خیبر کې دا یو واقعه ده ښه ما تطبیق درته وکړه منډې یې کړې ها وقالو منډې کړې حضور پاک لا صدق الله حدیثک استا خبره خدای رښتونې کړه انتحر فلان فقد نفسه فقال قم يا فلان بلال ته یا عمر ته وی اذن اعلان وکړه چې الله يدخل الجنه الا مؤمن مگر کامل مسلمان دخول اولی او ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وی دین کله په چا په ذریعه خلک مضبوطوي د فاجر په ذریعه سړی منافق وګوره فاجر یې ورته وي منافقو یا د ریا د وجنه یا د غنیمت د وجنه یا د عصبیت دی قومي د وجنه جنګېده نو الله دې دین له فایده ورکړه شابه شهدنا مع النبي دې ذکر اورو چې شهدنا دې پکې ها او دې بل کې سړي ابن مبارک عن یون عن الزهري عن سعید عن النبي فکې دا ابو هريره رشته دی نه نو چې سعید ابن مسیب عن النبي وای دې تابعی دی بیا مرسل شو ها دا عبد الله ابن مبارک مطابق د صالح د چانه د زهري نه نو مشارکت په شیخ کې رانغی چې یونس دی شیخ او شیخ کې راغی متابعت ناقصه شو ها وقال الزبيدي اخبرني الزهري عبد الرحمن بن كعب اخبره عبيد الله بن كعب قال اخبرني من شهد النبي اي كي ابو هريره نشته من شهد دي خيبر قال ذي واخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله متابعي دي وسعيد متابعي دي وشي عن النبي وي مرسل دي شبه وعن ابن عثمان عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس ورخ اوچت شو خلق په یو وادي نو پورته کل اوازونه په تکبیر الله اکبر الله اکبر ځکه غونډه ته چې خیج الله اکبر به وای کنه لا اله الا الله فقاسم اربعوا على انفسكم فذان نرمیو کې انکم لا تتشغفوا نوای كنت غائب تا انکم تدعون سميعا قريبا وهو معكم تاسو سره دی نو سره چغې وخه نو د جهر مفرد معنا که ښه اړې تیز
وانا او زرستو د دابې د نبی علیہ السلام نو وویرېد زمانه چې ما وی لا حول ولا قوة الا بالله ګوره ما نه یې واورېدل نو دا جهر شو که نه شو خلک دا په نفع د جهر دلیل ګرځئ چې ذکر جهري ممنوع دی پیغمبر وی انکم لا تدعون سمیعا ولا بصیرا دا کم یو جهر ممنوع شو شابسې مفرد چې ډېرې چغې مطلق جهر نه دا دې په خپله وی دا بې شاتم فسمعني وانا اقولو نو سمعني کم وخت کې راځي چې د جهر کړي که نه کړي نو په دې رد ونه کړ ځکه دا جهري مفرد نو وقال عبدالله ابن قیس قلت لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا ادلك على كلمه من كنز من كنوز الجنه نور دا کنز خبره مې کړې ده قلت بلا یا رسول فداك ابي وامي قال لا حول ولا قوه الا بالله ورپسې شاه ما اولید اثر د ضربې په پنډه د سلمه ابن اکوا کې نو دا یا ابو مسلم کونیه ده ما هذه الضربه یعنی ما هذه الضربه دا څه شی دی قال هذه ضربه اصابتها زما د پنډه ته رسېدې یوم خیبر د مناسبت کې د خیبر کې وقال انس اصيب سلمه مړ شو راد ابن مزم ته فصفيه ثلاث درې دمه وکړل فمشتکیتها ساعه تر نن پورې مې درد محسوس نه کړ دین یو څو خبرې معلومې شوې یو دم ثابت شو او بل تسلیس هم ثابت شو او بل نفس سره وی نفس ته وی نفس هغې ته وی چې دم اچې نری غوندې لاړې ورسره د خولې نه وځي د پیغمبر مبارک لاړې زه ورسره پسې شه بعضې خلک وی دا دمونه دا درې پکې کم کتاب کې دی نو تا ظالمه کتاب نه دی کتلی نو ته ولې وی درې په دې کتاب کې ثلاثه نفسات درې په کم کتاب کې زه حیران دغې قمقلو ته یم دې بېوقفو ته یم چې د احادیثو مطالعه ني صرف د اردو او دوه درې کتاب یې کتلي او ځان نه به لوی فیثاغورس به ځان نه جوړ کړي او رستو به ځان نه جوړ کړي او ته به یې د ټولو حدیثو حافظ هم دی دی دا په کوم کتاب کې دی دا حدیثو کې نشته دا په کوم کتاب کې دی خوار چې تر حدیثو نه څه خبره قسم په خدای زمونږ بېخوت بلا شرح ګور او د یو شرح کې د یو حدیث سره د دنیا متعلق روایات هم د نظر نه تېرېږي او بیا د ترمذي فی الباب خو د دنیا احادیث ذکر کوي اوس هم داسې حدیث چې اړو موږ ته پته نه لګي او نوې نوې مخې له راځي هېڅ پته نه او نوې نوې مخې دا حدیث خو ډېره لویه ذخیره ده دا به نه وایي چې دا نشته وایي ما ته پته نشته زه نه یم خبر دویم دا دي مولانا ډېر احادیث د فتنې تیاتار زمانه کې دریاب ته غورځولې شوي دي دا زمونږ اکابر چې ډېر دغه راوړي مسایل راوړي او دلیل ولا نشته بعضو نه ډېر نه بعضو هلکه وایي دا خو فقه کې دا لیکلي دا مسله دی خو حدیث نشته پکې حدیث کې نشته دا هغه زمانه کې خو دا فتنې تاتار زمانه کې تاتاریانو د بغداد کتابونه ټول د دریاب د دجلې ته وغورځول او دومره کتابونه یې وغورځول چې پول ته جوړ کړو خلک به پې د پاسه تلل او څو میاشتې د دریاب اوبو نه به خلکو مشوانې ډکولې ولې چې خو د لاس لیکلو هغه صحیح اوبو کې مخلوط شوي نو ډېر احادیث او کتابونه د منځ هلته تللي دي نو دا به نه وایي چې دا نشته څه ته وایي کټویسریه بوتله نشته سره څه نه خبرې چې نشته مارشې دا ووایم ما ته نه دي زو سر پسې شه هلکه دا ما نه کله قار سره بوتل موتلو دي خو دا ده چې قار شم که نه حدیثو باندې خفه شمه که نه ځکه مې خولې نه وځي زه ورپسې شه صلی اللہ علیہ وسلم هماغه قزمان دی ها کدی ور جنت ته به څوک ځي دا خو لوی مجاهد دی ها چې دا دی قزمان به تیز شو ورو به چې زه به مسره ومه چې معلومات اخلمه حتی جرحه ها او موټې مقبض ها ځان یې پې ور واچو ها
صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاك فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة في فظاهر کې ها وإنما من أهل النار ويعمل بعمل الله ته پته چې دا منافق دی یا الله ته پته چې اخر وخت کې بده کافر کېږي مرتد کېږي ها ويعمل بعمل أهل النار فيما يكون الناس وهو من أهل الجنة اے فی علم الله جی ها وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الخدري قال حدثنا زياد بن ربيع عن ابي عمران قال نزل انس من الناس يوم الجمعه د جمعې پر انس د بصري والیو کنه نو د جمعې پر د بصري په جمعات کې خلکو ته وکتل ورا تیالسه ولیا تویلسان جمع ده تیالسه پیژنې دا تور صادر په سر اچي تور صادری او په سر باندې چولی صادر یا رومال تور دی ولیدل مطلق نه ګوري بلکې فوق علما لیکي چې تورم دی او بوټیم پیوي تورم یو څه پیوي بوټیم وي فقال كأنهم الساع يهود خيبر دا خلق داسې دي لکه د خیبر یهودیان یهود خیبر څه مطلب چې مونږ کوم وخت کې د خیبر باندې حمله کوله انس وی دقه تور د بوټو صادرونه په سر نو مطلب یې دی خلکو ته چې تشبیه د یهودیانو سره مه کوئ تور صادر بیا چې د بوټو په سر سره پاره اچوئ دې نه معلومه ده چې د هغوی کوم شعار دی د کافرو د هغې نه به ځان ساتي او د سیکانو پټکې په جدا طریقې هغسې به نه وی هغوی ته وګوره د هغوی په کومه طریقه پټکې یا مثلا د عیسایانو لباس دی پینټ او شرټ نو څه استعمالی دا خو هغوی سره تشبیه پکې راځي دا سره د ضرورت د وجې نه علما لکه پولیس یا فوج شو هغوی دپاره په ټوله دنیا کې اجازت ورکړی دی هغې کې بیا هغوی سره تشبیه نشته هغې کې نشته هغه د ټولې دنیا بین الملل بین الاقوام کې د فوجي او د پولیس والا لپاره دا لباس ایښودی دی او په عام لباس کې چې بغیر د ضرورت نه عام لباس کې استعمالی بیا تشبیه راځي وایي احساس ورپسې اشاره علي رستو پاتې شو د نبي علیه السلام نه په خیبر کې خیبر کې رستو نه ګورې غوږ کېده دې خیبر له راغلی و دا یو قلا فتح کېده نو هغې کې دی بیمار ورستو شوی و هغې قلا ته زه تللی یم په ټولو کې غټه قلا ده نو تخلف عن اسم في خیبر څه في خیبر عن حسن د یو قلا ده غزوینا وکان رمدا رمد هغې ته و چې سترګې خوږي آشو به چشم سترګو نه اوبه بیږي فقال نو څه وایي انا اتخلف آیا زه به د حضور پاک نه وروسته پاتې کېږم فلحق به فلما بتنا چې شپه مو تېره کړه هغه شپه التي فتحت چې خیبر فتح شو ما څه وی ټول خیبر نه بلکې څه هغه قلا فقال نو د شپې نه حضور پاک ووی ښه د شپې نه وی ورکوم به د جنډه سبا یا لا یاخذن اخلي به جنډې د سبا هغه سړی یحبه الله ورسوله چې الله او رسول ورسره مینه کوي لوی منقبت دی او فتح به راځي په هغه نو مونږ ټول امید لرو چې مونږ هر یو سړی پیغمبر مبارک له مخې راتله چې جنډه ماله راکړي ولې دوه منقبت دی یو به دا قلا په د فتح کېږي او بل دا هغه به چې الله او رسول ورسره مینه کوي فقیل هذا علی دیت اوس به راشي بل ځای کې تپوس وکړه این علیون وی دا علی دی فاتاه جنډه یې ورکړه ففتح علیه ها او یو روایت کې راځي چې په دې جنډې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم فتح خیبر خدا خاص قلا ده ګورې دا قلاګانو تفصیل درته وایم لږ صبر وکړه ورکوم به د جنډه غدن هغه سړي له چې فتح به راځي ولا ولی الله علی یدیه ګوره دې کې بل منقبت دی یو فتح به راځي بل څه یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله زیادت ثقه حجت یې که نه نو شپه تېره کړه خلکو یې دوکون سوچونه کول لیل ته هم ټوله شپه چې چا ته به د جنډه میلاویږي هر یو صحابي وي چې ما ته میلو شي ما ته له دې مصداق به وګرځم چې الله د مینې او الله سره مینه او د فتحې فلما اصبح الناس غدوا ټول رالل په نبي السلام مخې ته یې تېرېدل یو وایي چې مال یې راکړي بل وي حالانکې دا ګران کارم دی كلهم يرجون ان يعطوها چې دا جنډه ورکړی شي فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا هو یا رسول اشتګي سترګې خوږېږي ګوره خیبر کې و که نه مدینه کې خو نو چې په سړی لاړ مدینې ته یو سل شپېته کیلومیټر یې نه راغواړي قال ارسلوا استاد یې ورپسې ولېږې
نو استاد خو نږدې پسې لګي فوتیه به فبصقا لاړې توکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فی عینیه ودعا له فبرأ داسې جوړ شو حتی کأن لم یکن به وجع لکه جړو بیماری پې دا بیا دم ثابت شو بیا په سترګو لاړې توکل ثابت شو د خدای بندګانو داسې مه وایه حتی کأن لم یکن به فأعطاه الرايه فقال علي يا رسول الله اقاتل حتى يكونوا مثلنا داسې جنګ وکړم چې زمونږ په شان مسلمانان شي او چې تر څو نیشه وي وجنم فقال انفذ روان شه على رسلك په اطمینان حتى تنزل منډې به نه وی نازل شه په میدان د دې قلعه ثم ادعوهم الى الاسلام او خبر کدی بما فاغز يجب عليهم من حق الله فيه په اسلام کې والله لان يهديك او هدایتو کې الله ستا په ذریعه یو سړی ته هم دا بهتر دی من ان يكون لك حمر النعم چې تعالی سرو خان شي قیمتي ساروي نو الاول ولا دعوت ورکا شابه وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا قوم بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له یو قال جمال د صفیه ها چې کنانه دی عروس الناوي وا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج به حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها حلت سمانا د حیض نه پاکه شوه هلکه یاد لري دا خبره حلت سمانا شوه د حیض نه پاکه شوه دا مې راته مخکې ویلي ښه اوهو درته یادوم احلت لكم صيد البحر یاد دي وطعامه حل لكم احلت لكم صيد البحر هغې وی ګوره مطلق صید هر څه چې وي نو دا حلال دي او موږ صرف سمک او حوت غشتي یاد دي که نو هغې وی د صید نه څه دی ما یسواد هغه حیوان مراد دی ما دوه معنی کړی وي یو دا چې د سوید نه ما یسوادو نه دی مراد چې هغه ښکار دی د سوید نه فعل د استیاد دی فعل د چا احلت لكم استیاد البحر ولې ځکه سوید وروستو راغلی دی وطعامه حل لكم طعام نه سوید دی سوید نه مراد هغه ما یسوادو دی نو د یو معنا د سوید نه څه دی استیاد ښکار کول حلال دی او ښکار ماکول اللحم پورې خاص نه ښکار خلک د اتیانو هم کوي اډوکې پکارېږي د زمرو هم کوي دویم معنا مې څه کړې وه چې د احلت نه اباحت د عقل نه دی مراد احلت نه طهارت مراد دی چې کم د دریاب ښکار اگر که ماکول اللحم نه دی دا دی راومیسته نو دا طاهر دی مې دا دلیل دی حلت فلما بلغ الصبح حلت نو څه صفي عقل حلال شو څه معنا ده پاکه شوه د حیض نه فبنارس بها رسول الله صنع حسن دا تطبیق شو چې وروستو چې قجورې و قروتو ما تطبیق وکړه فی نطع صغیر سوال وکړه چې وروستو انطاع راځي دی کې نطع نو یو نطع کې دا ټول جوړ کړل نو بیا په انطاعو تقسیم کړل شابه ثم قال لأجل من حولك فقالت تلك ولمة على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم یحوي زی برابر و صفی لازان نشاته یو عبا یحوي بعبا یو چوغې ورته کېښودله چې دا په هغې پسته کیني ها پیغمبر مبارک کېناستې د حکایت په بعیر نو کېښوده رکبه خپله په ځمکه نو صفیې خپه د پیغمبر مبارک په رکبه کېښوده پوړی شوه حتی ترکبه ها وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفيه بنت حيي بطريقها من ثلاثه درې ورځې دغه صد الصحابه مقام وادي ورسره وکړه حتى عاص بها وكان في منزل بعد دا په هغه چا کې و چې پرده پې وهلې شوې وي نو پرده په چا وهلې کېږي په وینده که په حره باندې نو حره شو ام المؤمنین او دا بل حدیث مې راته وختي وی بس په کوم مولانا صاحب بل کتاب دی راوړم بس ستړی شوې بس خو مېلمه که نه لکه